دا دی چې شین پلیټ ورته لګېدلی دی نمبر پلیټ او هغه به راځي هغه به د کالام پورې ځي بیا به د هغو پیملیز راځي هغې سره بیا پولیس به ورته وایي زه در سره لاړ شم در سره خدمت وکړم میادم ته لاړ شئ پی ټي ډي سي هوټل چې قرنټین هم دی په هغې کې سرکاري پیملیز ناستې دي او هغې هلته کې دي د سوات خلک نه غلامان دي نه د چا غلامي مني څومره هم بهر خلک راغلي دي د سرکار خلک دا به موږ بیا ټول د کالام بارین او د ملم جبې او د میادم نه راوباسو او په ښکته به یې شړو د دې عامو خلکو کم ګناه دی چې څوک د منګوري سړی ځي وایي زه کالام ته ځم یا بحرین ته ځم یا مدین ته ځم چېرته غم خادی له ځم یا د ملګرو سره میلاویږم دته تر روډ په کم قانون کې بند دی دا د فنډامنټل رایټس خلاف دي چې ته چا د چا مومنټ نشي بندولی څوک چېرته تله غواړي هلته هغه تلی شي د منګوري سړی ملم جبې ته ځي هلته کې کورونه دي ځایونه دي هغه په لارې کې ورته پولیس ولاړ دي ورته د ډي سي نه کمیشنر نه سپارش راوړه دلته کې دوه پاکستانه دي موږ منو که قانوني او د خلکو تګ راتګ بند دي نو بیا پکار دی چې مکمل بیا بند دي دا دی چې شین پلیټ ورته لګېدلی دی نمبر پلیټ او هغه به راځي هغه به د کالام پورې ځي بیا به د هغو پیملیز راځي هغې سره بیا پولیس به ورته وایي زه در سره لاړ شم در سره خدمت وکړم هغې به بیا کورونو ته رسئ هغې بیا ټول نن لاړ شئ تاسو ملم جبه کې ټول ګیسټ هاوس کې د آرمي پیملی په هغې کې ناسته ده نن تاسو لاړ شئ دغه ته میادم ته لاړ شئ پی ټي ډي سي هوټل چې قرنټین هم دی په هغې کې سرکاري پیملیز ناستې دي او هغې هلته کې دي او چې کله د میادم کس ناسته دی به تصدیق وکړي چې کله هلته کې د هغو مېلمانه سي واشي نو بیا په دې باندې په زور راشي وایي ته ولې کمره ورکړه او بیا پسې وروسته ایسي راځي وایي چې نه ته ولې کمره ورکړه هلته کې هم پې انتظامیه زور راولي چې کمرې ورکوي بیا پسې ځي تا ولې کمره ورکړې نو یو خو دا ده چې ته څوک دنده راغی موږ پښتانه یو د هندو کره دغه تلی و د لیوه نو هغه بیا ځان وجو چې ما کرې پناه اخیستې ده دې ته به څوک څه نه وایي څوک پر زما د کور نه وتی نو چې سوات ته څوک را دننه شو هغه هر څوک دی بیا زموږ میلمه دی بیا موږ په کار ده چې دغه سره زنانۍ هغه راشي په ځنګل کې ناستي په سړک په غاړه ناستي دوی را پرېښودی بیا هغه وایي یاره زه واشروم ته ځم نو دا پښتو ملک ته چې راشي ما ته یو کمره کولاو که چېرې زما زنانه مو واشروم ته لاړ شي زه به ورته کمره خامخا کولم که دا زما هوټل ته نه راځي د چا دیرې ته لاړ شي چا کور ته لاړ شي هغه به ورته خامخا بیټک کمره یا د کور دروازه کولاوئ چا راشه ته زما په پناه واخله په دې شپه به ته چېرته ځي نو دا د پښتنو هم روایت دي نو د دې باوجود چې نن تاسو لاړ شئ په کالام کې ټول پی ټي ډي سي هوټل د هغې سره نور سرکاري ریسټ هاوس دی ګیسټ هاوس دی دا د سرکاري خلکو نه ډکې دي بل پیملیز راوستي دي او دا خلکو ته وایي چې موږ دلته سرکاري کار باندې راغلي لکه دا سرکاري کار په کالام کې کېږي دا ته پېښور کې ستا دفتر دی هلته یې کوه په لاهور کې ستا دفتر دی هلته یې کوه نو دا یو صورتحال خو دا دی چې دلته ډسکریمینیشن دی پکار دی چې قانون وي چې هغه د عام هر شهري دپاره یو شان وي که هغه سرکاري دی او که غیر سرکاري دی چې ته سرکاري نمبر پلیټ والا او سرکاري میلمانه را پرېږدې بیا د نور پاکستان څه ګناه کړی چې دی به نه راځي موږ په دې خبره رسېدلي یو چې دلته ډسکریمینیشن روان دی که د نن نه پاس چا مدین بحرین کالام ته خلک بند کړو میلمه دي په دغه بند کړي په رشکې انټرچینج دي بند کړي په صوابۍ کې دي بند کړي په بل ځای کې دي بند کړي سوات ته دې نه را پرېږدي چې سوات ته څوک هم رادنه شو زموږ میلمه دی دا که چا په لارې بند کړو موږ د ټول قوم د طرف نه خبره کوو ځکه موږ د ټول قوم سره د بحرین د کالام د ټول قوم سره صلاح کړې په دې صلاح باندې خبره کوو چې بیا به موږ راوتي یو بیا به نه د سرکاري ګاډی به موږ نه به دې روډ ځي نه به د بل چا ځي بیا موږ چې څومره هم بهر خلک راغلي دي د سرکار خلک دا به موږ بیا ټول د کالام بارین او د ملم جبې او د میادم نه راوباسو او په ښکته به یې شړو چې ځکه چې زما میلمه نشي راتلی نو ستا غم هم نه راځي